السلام علیکم. پاکستان کې چې کلم الیکشن وشي نو د هغې نه پس الزامات د داندلې لګي او یو هم داسې الیکشن نشته د 70 نه پس چې کم باندې څوک اعتماد وکړي چې او دا صحیح الیکشن شوی دی. اوس هم چې کم الیکشن د 2024 شوی و نو د الیکشن څه عالمي مبصرین راځي هغوی رایه قایم کړي چې آیا دا الیکشن څنګه دی او څه زمونږ خپل ملک کې ادارې دي پیلډاټ دا یو پتن دی د هغوی اډیټ وکړي چې آیا د دې الیکشن کې څومره بې ضابطګي شوي یا صحیح شوي دي. انټرنیشنل چې څومره خلک راغلي خو ټول متفقه تر ویلي چې دا فراډ الیکشن شوی خو خپلو ادارو هم دا ریپورټ ورکو او د پتن مشر چې دی سرور باري هغه د څه مخصوص حلقو یو بهترین اډیټ ریپورټ پیش کړی ټولې کړي خو یو ځای کم چې غټې حلقې دي د هغې تفصیلي ویلی دی او هغه ډیر ناشنا دی. یو د میاں نواز شریف صاحب حلقه ده NA 130 کم کې چې یاسمین راشد د هغه مقابله کې وه او هغې کې دومره عجیبه عجیبه انکشافات دي چې خندا به درله درشي. په 2002 کې یو الیکشن شوی و کم چې ډیکټیټر مشرف کړی و جنرال مشرف او هغه ډیر غټ فراډ الیکشن و. هغې کې مسلم لیگ کاف اقتدار کې راوستا نو بس هسې یو ډرامه یې کړې وه او د هغې نه بیا یو بل غټ فراډ شوی و چې کله د جنرال مشرف د خپل ځان دپاره ریفرنډم کړی و او هغه ریفرنډم دومره فراډ ریفرنډم و چې کله دوی الیکشن نتایج راټول کړو نو هغه 102% جوړېدو. مطلب دا دی چې په پاکستان کې 100 کسانی او 102 کسو ووټ اچولي نو دوی چې اولنی نتایج 102% راوړو نو ډېر حیران شو چې په دې خو به بیا خلک راپسې خاندي نو بیا یې کاغذونو کې تبدیلي وکړه او 97.8% کو چې خلک خو په یقین کوي چې دومره خلکو وګټو. دغه حال اوس د نواز شریف صاحب په حلقه کې شوی دی چې په NA 130 کې په ځینو پولینګ بوټ باندې د 92 نه واله 102% پورې ووټ اچولی شوي لکه په هغې پولینګ بوت باندې ټوټل ووټ فرض که 100 دي نو هلته 102 ووټونه خلکو نواز شریف له ورکړي. دا ناممکنه ده کیدی شي په خېټه د چا ښځو سره بچي و هغه هم وي چې زه د ده دا ووټ به م واچو ده به میاں نواز شریف لیډر ګڼي او بیا پکې دا فراډ څنګه ښکاره شو. همیشه الیکشن چې پاکستان کې وشي نو هغه 40 42 45% ایوریج راځي چې هغې کې دغه خلکو ووټ اچولي خو په نواز شریف په قومي اسمبلی کې چې کم ده نو هغه د 92 نه 102% دی او هم په دغه حلقه کې چې کم صوبایي کس دی هغه 41% ووټ اخیستی دی. تاسو ته پته چې تاسو پولینګ بوت ته ورشئ نو تاسو له 2 چیټې درکړي یو د قومي اسمبلی درکړي یو د صوبایي اسمبلی نو دا نشي کېدی چې تا د قومي هغه اچولي او د صوبایي هغه دې پریښي او دا فرق دومره ډیر دی چې دا 71,000 ووټونو فرق دی. په قومي اسمبلی کې 71,000 سیوا اخیستې شوي او اکې حلقه کې په صوبایي کې 71,000 کم اخیستې شوي دي. نو دا داسې فراډ دا دوی چې دي دوی دا خیال دی چې مخکې به یو PTV او بس چې په هغې به یې څه خبر ووي نو خلکو به په یقین کوو چې بس صحیح به یې ګټلي. اوس خو سوشل میډیا دا غیر جانبداره ځینې ادارې دي چې هغه بیا هم د دباو نه د یرې نه یریږي او هغه خپل ریپورټ جاری کړي. نو د دې ریپورټ نه پس کو میاں نواز شریف دلی څه اخلاقي جرأت وکړي او وایي چې دا ما بیللی دی د یاسمین راشد نه چې په جیل کې وه او تاسو ته پته ده چې تحریک انصاف ته چا کمپین چلولو اجازت نه و پوسټر لګولو نه و جنډه نه وه نښه نه وه بیا هم دوی له بوري طرح شکست ورکړی خو خلک وایي هغه آخره خاتمه تباه شوه. 3 پیرې وزیر اعظم پاتې شوي میاں نواز شریف 2مه پیرې رور وزیر اعظم دی 2 پیرې هغه وزیر اعلی پاتې شوي 2 پیرې رور وزیر اعلی پاتې شوي او د هغه د سیاسي کیریر چې کم د جنرال جیلانی په غمله کې شروع شوی و دې جرنیلانو ولا تباه کو ځکه چې دا کم شرمناک شکست یې خوړلې او اوس حقیقتونه راځي چې په کم فراډ طریقې دله په فارم 47 کې ګټه ورکړې په فارم 45 د بیللې ده نو دا ډېر د افسوس خبره ده. هغه یو سیاسي لیډر او اختتام یې ډېر افسوسناک دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمنو کې او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.